ژوند الله پاک څنګه بدل ک اولومه خدي د پښتنو زړونه ګټلې دي مولانا صاحب چې تاسو ژوند الله څنګه بدل ک میری ماضی کا مجھ سے مت پوچھو نن د کسبا د هر سړی به پکې لګي نن د کسبا د هر سړی به پکې لګي خو بهتره غ سړی دی چې بیګا دی لګېدلې د ډیرو خلکو زندګۍ د دې مهنت په وجه د ډیرو خلکو زندګۍ د دې مهنت په وجه الله بدل کړي د تبلیغ د برکت په وجه چې معاشره کې به پسپک نظر کته شو ورته الله هغوی له عزت ورک د دعوت په وجه ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ مینوالو زم ستاسو ورور شاعر لال خان او مو سره چې کوم هستی دی ټیم کې موجوده ده نو هغه د تعارف محتاج نه دی او نه تعریف محتاج دی ټول ملګری پیژني مولانا تاج اکبر صاحب نو مینوالو دې ټیم کې جوړ کیو منګه سالانه جوړ دی د زړو ملګرو نو مولانا صاحب نه منګه لږ شان ټیم واغسته او دلته بار خراوسته خبرې به را لنډو د مولانا صاحب به ومخه د خپل زندګۍ باره کې یو څو خبرې وکړي مولانا صاحب چې ستاسو ژوند الله څنګه بدل کړ میری ماضی کا مجھ سے مت پوچھو میری ماضی میرے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں نو زه به تاته د خپل حال څه ووایم حال د ویلو قابل نه دی پرېږده چې غم په زړه دننه ګرځومه الحمدلله دا د تبلیغ د محنت برکت دی چې الله جل جلاله زموږ غوندې پرېوتې خلک چې څنګه تاسو شعر وویلو په معاشره کې به هغه خلک چې ورته په سپک نظر کتې شو الله جل جلاله د دعوت او د تبلیغ د محنت په برکت د عزت خاوندان کړ دا قرآن دی دا حدیث دی چا چې د الله دین خپل کو د الله دین سینې سره ولګولو دا انسان به الله پاک عزتمن کی د تبلیغ په محنت میں الله ژوند بدل کو او بس اوس د تیر شوي کال کې الله رحم وکړو د علم نه فارغ شوم د علماء په مشوره باندې د تبلیغ د مشرانو په مشوره باندې کال سفر لره وته کال کې چلېږم او زه ستا په ملاقات ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته مې لو شوې او ستا مینه ستا د محبت نو ډیره مننه الله دې خوشاله ساتي الله دې ستاسو قدر کې مولانا صاحب او الله خدای سي خوشاله او باز ساته الله روغ جوړ لاره چې الله دې دین دا کار علي مینوالو دې مولانا صاحب دې ډیره زیاته قرباني دي لاور تابل او رزاغلی په تشکیل باندې زو سره موجود ما مسجد کې او یو ملګری وسره خبرې کولې نو ساجيبه غوندې کارګزاري وزته هم ډیر زیات متاثر شوم یو هندو او د انډیا او مولانا صاحب سره هغه پر رابطه کې ما مولانا صاحب داسې حساب کتاب د انډیا والا او هندو د وسوته هندو مو اوس الحمدلله کلمه مې ورته ویلې ده او د زما د بیاناتو نه متاثر شوی ما ته وی چې مولانا صاحب ما بم ته مسلمانای ما ته ودا کلمه وای ما وته کلمه وی مسلمان چې اوس الحمدلله درس وته د قران پاک مې شروع کړی دی او د مون سبق ورته خېمه ان د دې ډېر زیاتې قربانۍ هغه کومه شمار شروع کنه نه ختميږي خو ټول مینوالو ته دا خواسته چې الله په لار کې وختونه ولګو بل روز لاور کې دي سره مزه فلمي انډستری ته لړو او هغه ټول سره میلاو شملګرو سره غي وختونه اراده نغه جمعهونه تیار کړل دي ډېر زیاتې قربانۍ دي مینوالو نو الله دې خوشاله او باز ساتي مولانا سے بخیره کې یو پیغام ورکړي مینوالو ته چې وختونه ولګي د الله لار کې ولا وخت قیمتي شي کنه دي د تبلیغ په مهنت باندې الله انسان په ژوندۍ کې تبدیلی راولي شي تبلیغ کې وخت لګي د تبلیغ نوم تبدیلی ده د الله په ذات باندې به یقین راشي چې کول ول الله دې خوشحالي چین سکون او راحت الله پاک په دین کې خېده رزق ورکول ول الله دې د رزق فیصله او د رزق وعده الله پاک کړی دي او د هر انسان د لپاره ترکه چې دی ژوند دی الله پاک بوله رزق ورکي او پر رزق ورکول کې الله پاک چاته محتاج نه دی او موږ تاسو ټول پر رزق ورکول کې پر رزق غستو کې محتاج یو او الله نه دی چاته محتاج نو یو خدای په تبلیغ کې دا وخت لګو چې زموږ دا یقین جوړ شي
چې مرګ ژوند خوشحالي چین سکون راحت دا کائنات الله پاک پیدا کړی دی رزق و ادم الله کړی دی نو د سار نه والی تر نیمې شپې پورې دی دکانداري او کاروبار دی پسې منډه نو الله له به مونږ کوم ټایم ورکو د الله د دین لپاره به کوم وخت ورکو نو په دې 24 غنټو کې ځان لپاره وکړو چې دا 24 غنټې زم په دنیا پسې منډه وامه نو الله له به کم ټایم کې ټایم ورکو او الله به مونږ ته تاسو کوي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ورځ قیامت به دغه مال تعالی فائدہ درنګي دغه بچي به تعالی فائدہ درنګي او دغه دنیا به تعالی فائدہ درنګي چې تا پرچا منډو نو الله له پکې ټایم وباسو خامخا د الله د دین لپاره دویمه خبره دا ده چې کوم انسان د الله په لار کې وخت لګي دی به د مصپابن شي د سر به د علم شوق پیدا شي د عجیب به کم از کم هر وخت لایانی خبر نه بشوي دی به د الله تعالی ذکر کوي دی به کم از کم د انسانیت قدر کوي د مسلمان قدر به کوي نو هغه ملګری چې د الله په لار کې وختونه ولګي او مخکې وسره مال او دولت او شهرت ډیری نو د سره خلک ډیر زیات تعلق ساتي ډیر زیات ورولي او دوستانه او رشداري وي او چې کله د غربت د چپه بیراشي نبی علیہ السلام له صحابه راغلو زما ته سره مینه ده مفهوم د حدیث دی لکه وړه شان واقعیت بیانوم نو خچ ما سره مینه نو بیا غریبه ته تیار شه غریبی به در بنده سي تیز راځي لکه د برنه د وبچ څنګه تیز راځي نو دا خو دیر سره تړلې خبرې د ازمایښونه په انبیاء علیهم السلام باندې ازمایښونه راغلي دي امتحانات راغلي دي صحابه کرامو باندې راغلي دي نو بیا موږ د دې 1415 ساده ډیر کمزوري مسلمانان یو ایمان له اثر پس یاتونو باندې قسم په لوانان یو خو ایمان مو کمزور دي د ایمان طاقت به الله راضي رحم تر نصیب کړي د الله په لار کې وضو او د ایمان مهنت شروع ایمان والو سره کینو د ایمان په مهنت باندې زموږ ایمان په طریقې باندې شي د الله په لار کې وختونه لګو د الله په لار کې وختونه لګو سره د خلکو ژوندګو کې الله پاک بدلونه وسر زموږ ژوندګي الله جل جلاله د تبلیغ په مهنت سره بدل کا باجه به مې کوله غاني به مې کوله او پیسې به ډېرې وي شهرت ډېرو خو سکون پکې نو سکون الله پاک په دین کې خېره اوس هغه شهرت نشته هغه دولت نشته خو سکون شته نو د دې مال او دولت د بر منډوي دې لپاره وي چې زما په ژوندۍ کې سکون نشي او ورونو او عزتمند سکون الله پاک په دین کې غري هغه اولاد چې د مور په خیال نه ساتي څوک چې د مور په خیال نه ساتي مور په چانه خپي نو دا جهنمي نصرت دی کدا چې نه دا او هلاک دی مور ته نه خپه ده پلار ته نه خپه ده ځکه حدیث کې راځي رضا ربي فی رضا الوالد د پلار پر رضا کې د رب رضا ده نو کله ډېر حجی شي ډېر خلکو سره خېګړې کې خیراتونه او صدقې او سکه او جن او عمرې کې خو چې پلار د نه خپه ده نو رب د نه خپه ده او چې رب د نه خپه ده نو جهنم دی زیاده نو خپل پلاران مخه پګوي خپل میندې مخه پګوي مور مخه پګوي د مور د خپل لاندې جنت دی نو دغه یو درخواست او دغه یو پیغام ټول مینوالو ته ورکوم چې کمی جنکه الیکشن تعلیم وکړي نو بیا د مور او پلار خیال نه ساتي خپل مرزي جون تیری کما لکان چې لیک تعلیم وکړي او لیک مال دولت سره شي بیا پلار ته د پلار په نظر نه ګوري دغه پلار ته د پر ډېر منډه ترډې والی دي اوس دا پلار ضعیف شو دی بوډا شو د پلار د دې بوډاوالي او د دې کمزوري او د دې ضعف د وجود سهاره جوړ شه کني نو کپلار د نه خپاو او داسې حالت کې د دنیا نه لاړلو چې خپه نه لاړلو نو جهنم به دي زیوي دا پیغام زه ټول ملګرو ته ورکوم او په تبلیغ کې وختونه ولګوي هغه ملګری خصوصي چې دا ویډیو دا کلیپ اوري زمونږ ګران قدران اورور لال خان صاحب راغلو ماته ویل لګروزه یو څو خبرې سره کومه نو زه هغه ملګرو ته چې شپورس په دکانداري کې په کاروبار کې ډوب دي او په نوکرو کې ډوب دي نشه نوکر پیسو خلکو تم چټي ملاويږي د الله په لار کې سلور میاشتې ولګوي دا شپېته او یا کاله تعالی الله پاک ژوندۍ درکړي دا نو دا شپېته او یا کاله ستا او شپېته او یا کاله نو سلور میاشتې د 120 ورځې دي دا مونږ الله له نشو ورکولې پرز د قیامت بل لار ته پوس کوي مته له عمر درکړو څنګه تیر کو نو بیا به تاسو جو خدای پاک زو شپورت لګیوم او بس په دنیا پسې منډه تا لپاره ساده دین د پر سره ټیم نو څه جواب بوله ورکو او ما تعالی ځواني درکړې و نو ځوانانو ته درخواست کوم په ځواني کې عبادت د پیغمبرانو شی ولا نو په ځواني کې عبادت خون گئی نو خپل 15 وخت مز کوي د قران پاک تلاوت کوي قران زده کوي او الله سره خوشحال الله سره تعلق جوړ کوي الله خوشاله کوي په ژوندۍ کې چې الله رانه خوشاله نو د مر نه پس په الله خوشالي او بدی جوړ کې والله خپکو د مر نه پس یو نه ختمېدون کې ژوندۍ را روانه د مرګ له بوم مرګ راشي بیا بسکو نو اوس نه الله سره تعلق جوړ کو خپل الله خوشاله کو د مر نه مخ کې د مرګ تیاری کو د مرګ پته لګی نه زما عزیزانو چې مرګ بکله راځي هغه خزي چې د خپل خاوندانو نافرمانی کوي نو د خپل خاوندانو نافرمانی مکوي کوم خزي نه چې خاوند خپي نو دا ناشزه ده زید جهنم ده کوم خزي نه چې خاوند خوشاله دا جنتی ده د جنت ټولې دروازې وته کوله چې په کوم جنت دروازه باندې نوځي نو نه دیوزي نو خپل خاوندانو نافرمانی نه مکوي د خاوندانو باندې لان تان مکوي خاوندانو پس سپک بدرت مو وای او ان شاء الله العزيز د خاوند په کور کې چې کوم خزي نه مرګ راغو او جنازې وته نو دا شهید ده د خاوند په کور کې
نو خاوندان مخه پکوي او هغه خاوندان چې ورته الله پاک یو بیبي ورکړي دا د چا اولاد دی دا د چا لور ده د چا خور ده باغی باندې ظلم مکوي دا د مور پلار د کور شهزادګي و نو تعالی الله راوستي ده نو نوکر یې مګړه خیال ساته موږ هم ډیر غفلت تیر شوی دی ژوند ګرانه داس تیر شوی دی خو چې کله انسان توبه وباسي توبه کوونکی د ګناه نه داسې نشته اډو ګناه کړی نه التائب من الذنب کما لا ذنب له توبه کوونکی د ګناه نه داسې دی چې د ګناه نه ده کړی ما په اخلاص سره توبه کوم توبه مې کړې ده ټول ملګري چې دا کلیپ اوري نو الله ته توبه وباسي د ګناهونو نه د الله نافرماني مه کوئ غیبت مه کوئ چغلي مه کوئ شراب مه څښئ زنا مه کوئ غلا مه کوئ ډاکه مه کوئ خلکو باندې ظلم مه کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو جان منو جی مولانا صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي ټیم نه لږ شانتي وخت راکړ یو جان مننه الله پاک دغسې روغ جوړ خوشحاله او آباد راته لره نو مینوالو دې شعر سره به اوس مونږ ستاسو نه اجازت واخلو مولانا صاحب چې څنګه وفرمایل کنه چې مختصر غونې ژوند دی چې تر څو سانس دی نو چانس دی چې سانس ختم شي نو چانس ختم شي او هره توره د ځوانۍ په ټانګ کې کیږي تاج اکبر صاحب هره توره د ځوانۍ په ټانګ کې کیږي بیا به سکړې چې د تیره شي ځواني ژوند د دیوال سورې د وفا چا سره نه کوي ژوند د دیوال سورې د وفا چا سره نه کوي دلته په دنیا د اوسېدلو ګمان نه کوم او تبلیغ په حقیقت په هغه چا دی لګېدلی تاج اکبر صاحب تبلیغ په حقیقت په هغه چا دی لګېدلی او د بل په لګېدو کې چې رښتیا دی لګېدلی نن د که سبا د هر سړی به پکې لګي نن د که سبا د هر سړی به پکې لګي خو بهتر هغه سړی دی چې بېګا دی لګېدلی د لوی الله په امان مینوالو السلام علیکم